بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اجعل لي آية. ویل هغه یې رب زما وګرځوې ما دپاره نښه. ویې ویل نښه ستا چې خبرې به نشي کولی خلکو سره 3 ورځې مګر په اشاره. یادوه رب خو ستا ډېر پاکی ذکر کوه بیګایي کی او صبحی کی. قال کہ خود ضمیر راجی تھی کریا علیہ السلام تھی بجلی آیا. عام معروف قرأت تے لی مدنی دا ابو عمر قرأت تے لیا بجلیا ادو قرأت نشو. آیتاً مانا کہ علامتاً عارف بها الحبل لیتلقى النعمة بالشکر اذا جاءت. نخا چې په دې سره معلوم چې علوق حمل وشو دا معلوم سره پاره دې دپاره چې استقبال وکم د نعمت په شکر سره کله چې راشي نعمت راته کله را رواني د استقبال په شکر سره وکم تلقي استقبال کوم یعنی شکر شروع کوم راتلو سره. قال آیتک اللہ تکلم الناس. اللہ تکلم الناس کی دا مطلب نه دی چې قادر به یې خو کې بنا نه دا مطلب دی قادر بنه لا تقدر على تکلیم الناس. قدرتی طور بستانه د قوت تکلم سلب شي. ذکر و اذکار بکولی شي تورات ولستلی شي او د خلکو مخاطبه باندې سلب شي قوت. دا 3 ورځې وي الا رمضان بس خبرې اترې خلکو ضرورت کی ضرورت راځي ستا خلکو ناک په اشاره کولی شي الا اشارتن رمز معنا کې اشارتن بیدین او رأس او عین او حاجب. حاجب رجوع رمز لفظ لغوی تحقیق کی اصله التحرک. رمز را میم زا اصل ماده کې تحرک ته حرکت معنا حرکت ویل کی ارتمز اذا تحرک. دلته استثناء د رمز کړي دا ولی کلام استثناء د رمز رزم سو کلام نه دی نو استثناء جوړیږي نه و استثناء رمز حال دا دی چې جنسن کلام نه رمز نه دی وی دا دیو جن کړي دا واستثناء لانه لما ادى رمز چې کله دا کو مؤدا د کلام رمز هغه مقصد ادا کوي چې کوم کلام ادا کوي فهم کی د اشاره نه چې فهم کی د کلام نه اطلاق په کلام شو کلم الناس کی دا داخل غنل شو نو بیا ته استثناء وشو اوس استثناء صحیح شو. یعنی دا من وجهین کلام دی رمز نو د دې وجنا الله تکلمن کی داخل له استثناء صحیح شو. او هو استثناء منقطع دویم جواب کوي دا الله ماند لكن دی استثناء منقطع دا استثناء منقطع کی بیان ضروری شي مستثنى منه کې داخلي. وانما خص تکلیم الناس در دی وجه وي چې خلکو خبرونه بن شو او ذکر اذکار کولی شي دا د څه وجه ده ليعلم انه يحبس لسان من القدرة على تكريمهم خاصة ويبقى قدرتي على التكلم بذكر الله. چې دا ورته پته ولګي
یعنی زکریا علیہ السلام دا پتو لګي چې زبان به صرف د قدرت علی تکلیم الناس بند دي. لا تکلم مطلق ونه وي آیاتک لا تکلم لا استیم الا رمزا اسې نه دی ویلي لا تکلم الناس. دې ته اشاره وشي زکریا علیه السلام پته ولګي چې کلام الناس ته قدرت سلب شي نور ذکر اذکار باقي. ولذا قال دیو جن ویلي واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابکار. ځکه چې په ذکر قدرت شته ورته حکم د ذکر کړ او دا واذكر ربك كثيرا د دې موقع سره اور تسبیح صبحی بھی گئی وإذا موقع او وقت دی فی ایام عجزک ان تکلیف الناس دی ایاموں کے وہ صرف دا کار وہی من الآیات الباہرہ والذلة الظاہرہ دا اللہ تعالیٰ غٹ قدرت تے غٹ نحا دا باہرہ ظاہر باہر چی کلام الناس نشی کول ذکر کولیش. وإنما حبس لسانه من كلام الناس ليخلص المدة لذكر الله لا يشغل لسانه بغيره. دیر پارا خالص کی دامودا اللہ ته ذکر د پارا مشغول نه کی جب خپل ولسه. اوس دلته نخ ګرځولو د دې نور نخ کې دی شوي نو دا چې بالخصوص نخ ګرځولې دا ولې كأنه لما طلب الآية من أجل الشكر چونکه زکریا علیہ السلام کله طلب کو نخا د حبل د شکر د وجه نه چې یاره زه د هغې حبل ټهراو شو نو به شکر شروع کوم استقبال به شکر وکړم. نو چې کله داسې ویلی شو نو اوس استقبال په شکر هغه دار چې الله یادوي که نه نو هغه نخه په مطابق ته سوال شو نخه په مطابق ته سوال شو کیل له ورته ویلی شو چې نخه ستا دا ده چې بند به کې ژبه خپله مګر د شکر نه. و احسن الجواب بهتر جواب دی چې دا منتزعی د سوال نه روکلی شوي یعنې د مطابق. عشي لفظ راغلی من حین الزوال الى الغروب زوال نه غروب پورې د ټول وخت عشي وي. ابکار د طلوع فجر نه ماله تر وخت الضحا پورې ته ابکار. وإذ قالت الملائکه یا مریم کله چې ویلو ملائکو ای مریم یقینا الله تعالی ورکړې ته پاک کړې ته او ورکړې ته په نثار العالمین ای مریم تابعداري کو درپستا او سجده کو او رکوع کو سر دایز دا حل ربی سره وی عطف على اثقالت امرات و عمران اثقالت امرات و عمران من عطف شو نوی که څه عامل او بدی کی نوی که عامل سمیع علیم او یا پای کې عامل اذکر دلته عامل شو دا غیر پاره هغه اذکر د پاره مزر شو دوه خبرې پای کې تیر شو یا دار چې دا مستقل کلام دی او اذکر دلته مستقل مقدر دی ای اذکر اس نو طب د قصې په قصې شو او د هغه از دلان دی نشو. اذكر إذ قالت الملائکه یا مریم ملائکو ای مریم ملائکو سره خبرې څنګه کړي وی منقول چې کلموها شفاها خبرې سره کړي مخامخ شفان یعنی مخامخ خبرې کړي راله ورته خبرې سره ان الله استفاق یعنی الله تعالی غوړه کړي نو استفاق کې دا راغلی دی ول مصطفی کې بیا هم راغلی نو فرق کوي. وی استفاق اولا حين تقبلك من امك ورباك مور نے قبول کړي کني بنات قبول پدې کې نو او الله ستا خصوصي تربیت کو او خاص کړي بالکرامت سنیه په کرامت چت کرامت نو دا ول استفاق او وطهرك يوتي پاک ساتلی مما يستقدر من الافعال بدو کارونه استقدر پلید کرکتی کېدلی شي هغه افعال نه چې کرکتی کېدلی شي یعنې بد کارونه ګناه والا کارونه او ګنده کارونه واصطفاک یو صفه کړی ستا
دا رست درجه کې اول مرحله کې استفا کې او حين تقبل کې ابدا شو تقبل او تربیت او اختصاص او دا بل چې استفا کې لسائل العالمین یې تعالی د غټه درجه درکړې ده په زنانو او مخلوقاتو نو هغه استفا او رستنی صدا بأن وهب غټه درجه صدا غدا ده بأن وهب لك عيسى من غير اب ولم يكن ذلك لأحد من النساء تعالی درک عیسی بلار نه غیره او یو جنانو لپاره نو اول تقبل کړی او مورنا او تربیت او دا قبل اول بر زنانو نه نو دا اختصاص شو بیا اخري استفا چې تعالی زوی درک بغیر د پلار نه در بل چار پار نه دا بل اختصاص شو اختصاصات اولنې او اخرنې ذکر یا مریم اقنتی لربک واسجدی اے مریم تابعداری کو درپستا عدیم الطاعه او اطیل قیام دوا توجیه کی یو دار شي قنوت عام معنا مراد مطلق طاعت په ټولو امورو کې نو مطلب بیا دا دی چې مخکې نه دا قانت نه و نه دا مطلب نه بلکې مخکې نه قانت و نو دلته ادامت مراد او یا د قنوت کې مراد دی طول قیام الصلات اطیل قیام الصلاه واسجدی وقیل امرت بالصلاه چا ویلی چې په دې دواړو کې قنوت رب کې واسجدی کې موس کول مراد دی خو موس کې قنوت او سجدی هغه دوه فعل ذکر کړه امرت بالصلاه ذکر القنوت والسجود لكونهما من هيئات الصلاه طول قیام او سجدہ مصطفیٰ کی ثم قیل اللہ ورکعی مع الراکعین د دې دا مطلب ولتكن صلاتک مع المصلین منذ استار مسکون کو سره نه جمع کې فی الجمع او یا کا دا اول توجیه والے قنوت عام معنا سجدہ نو بیا ورکی رکوع حکم نو بیا مطلب دی چې د جماعت په ځای به دا معنی جماعت کې شرکت دا معنی وندمی نفسکی او وندمی نفسکی فی جملة المصلین بس او پی ځان خپل واچو ځان خپل په مجموعه د مصلین کې نو دا سلسله کې ځان واچو کونی فی اعدادهم یہ تفسیر دی ولا تکونی فی پلین دبل چا کې نشي ولا تکونی فی اعداد غیر ذلك من انباء الغیب نحیه الیک دا ټول اخبارات مریم بارکی حنا زکریا یحیی بارکی دا اخبارات غیب دی وحی کوي مونږ ته پیغمبر اسلام د خطاب دی نوې ته د دې مغو سره کله ورځول خسړی قسمونه خپل یا خسړی خپل قلمونه خپل یا خسړی خپل او دل به کم یو مل با کفیل شر مریم او نو یلتا کله جدي اختلاف کو ذلك اشاره الى ما سبق من قصه حنة وزكريا ويحيى ومريم من انباء الغيب يعني ان ذلك من الغيوب التي لم تعرفها الا بالوحي دا غیوب کې دی چې تا ته نه معلوم شي مګر په وحی سره نو دا پیغمبر اسلام نخر صداقت شو داسې غیوب دي چې د دې معرفت نه مګر په وحی نو چې وحی چاته راځي پیغمبري ما كنت لديهم يدركون اقلام دې اقلام کې مراد دی خو خسنی دو قراندازي اقلام په معنی ازلام ازلام دي قراندازي خسنو ته قداهم التي خسنی طرحوها في النهر ناسین کې ورزولي قرا کوونکی یار دین د لیکلو د قلمونه مراد دي اقلام لیکلو قلمونه خو هغه قلمونه چې به تورات لیکو نو هغه دلته خسنی لپاره استعمال کو تبرکا او هي الاقلام التي كانوا يكتبون التوراة بها اختاروها للقرى تبركا بها ايهم يكفل مريم اذا متعلق غير محذوف سره او يلقون بدليل يلقون اقلامهم قلمونه ورزین او سر قلمونه پس بیا ګوري چې چاغه راخیږي چاغه پاس کی نو ينظرون مقدر دي کنه قیل يلقونها ينظرون ايهم يكفل او ليعلموا ينظرون ليعلموا یا ينظرون يقولون بهرحال يقولون ليعلموا یا ينظرون سره ايهم يكفل متعلق ما كنت لديهم اذا يختصمون اقتسام سے مطلب اختلاف یعنی پشان مریم کی تنافسن فی التکون سیالی وجر سیالی کولنا
په تکفل دای کې ساتلو داغي کې ضمانت مواري دای کې یعنی یو وې زبې مواري مبل وې دا دې کې سیالي کوله لا اله الا الله